بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرینو، دا یو مسله ده چې ملګری د لوی اختر او د وړوکي اختر په ورځ باندې مسجد کې یا عیدګاه کې یا د هغې نه بهر یو بل ته عید مبارک ورکوي، اختر مبارکي. دویم دا ده چې معانقه کوي، د یو بل سره برغړه کوي مسجد کې دننه یا په عیدګاه کې یا د مسجد او د عیدګاه نه بهر. دریم دا ده چې اکثر خلک خپل بچو ته، ماشومانو ته، دوستانو ته، رشتہ دارانو ته عیدي ورکوي، ماتې پیسې ورکوي. نو آیا په اسلام کې د دغې دریو څیزونو څه حیثیت دی؟ نو اوله خبره خو دا ده چې عید مبارکي ورکول، ان اختر د مبارک شه، دا بذاته دا یو دعا ده. اگر تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال، نو الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسو نیک اعمال قبول کړي. نو دا دعا ده. دویمه دا ده که دا په عام یعنی اوقاتو کې سړی وایي، نو دا ثواب دی، پکې مستحب عمل دی. او کوي کسې خاص د دې عیدینو سره خاص کوي چېرې دا دعا به زه خامخا وایم او ملګري ته به چې کوم دی نو عید مبارکي ویمه، دا به لازمومه، تخصیص کوي، نو دا د ثواب په ځای باندې بیا نقصان دی. دویمه خبره دا ده چې معانقه کول، برغړه کول، دا خو سنت نبوي دی، سنت صحابه دي. عام اوقاتو کې به صحابو او نبی علیه الصلاة والسلام د ملګرو سره معانقه کوله، دې کې محبت سیوا کیږي. که یو کسي د عیدینو سره خاص کوي، نو دا بیا د ثواب په ځای باندې یو بدعات، یو رسم ګرځي. دریم دا چې ماشومانو ته عیدي ورکول، خپلو اهل عیال رشتہ دارانو ته، نو دا هم دې کې څه نشته دی، خو بغیر د لازمولو نه، ضروري ګڼلو نه، په دې کې هېڅ قسمه حرج نشته دی. البته یو څیزو چاله یعنی پیسې ورکول، تحفه ورکولو، نو دا په عام تحایفو کې دي، په عام تحفو کې دي. څنګه چې عام اوقاتو کې چاله تحفه ورکوي، نو دقه رنګي په وړوکي اختر کې او په لوی اختر کې ماشومان له پیسې ورکول یا ملګري له پیسې ورکول، دا تحفه ده او دا د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک و، خو التزام ور باندې نه دی پکار و. تر دې پورې چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد امام حماد رحمت الله علیه با د وړوکي اختر او د لوی اختر په ورځ باندې غریبانانو له یعنی 500 افرادو له به یوه جوړه ورکوله او د هغې سره به چې کوم دی نو 100 درهم ورکوله.